ازایلم خلکه په افغانستان دستاویزات باندې واخلي بهر ملکونو کې او وی پاکستاني دې باندې ما مخکې ویډیو جوړه کړې وه او هغه ویډیو چې نو ډیره زیاته وایرل لاړه او په هغې کې ډېر سوالات رالل ماله او د هغې چې نو جوابونه ما کوشش وکړ چې زه خلکو له ورکړم په واتس اپ په ذریعې باندې نور داسې چې نو سوشل میډیا پلیټ فارمز په ذریعې باندې دا ویډیو زه ای کسان دپاره جوړوم چې کوم خلکو ډېر په مشکلاتو باندې بهر ملکونو کې ازایلم اغوښتي دي افغاني دستاویزات باندې او دی پاکستاني زه یم سیف الله محب کاکا خیل ایډوکیټ سپریم کورټ مالا په زرګونو خلکو کیسز راکړل د ازایلم سیکرز بهر تللی دي افغان دستاویزات چې نو ورسره او یورپ کې چې نو سټیزنشپ واغوښتو چا چې نو په آسټرالیا کې چا په یونایټډ سټیټس کې چا چې نو په یو کې چا چې نو مختلف چې نو لکه کنټریز کې چې نو ازایلم واغوښتو او ازایلم چې نو کم کسان له ورکوي کم کسان چې نو هغوی یریږي چې زمونږ ملک کې مونږ ته خطره ده نو په دې کې افغاني دستاویزاتو باندې ډېر په اسانه باندې ازایلم خلکو له ورکي شهریت میلو شي خلکو ته داسې ورسره د یوکرین والا خلکو ته هم چې نو شهریت ورکوي خلکه ډېر خلکو چې نو اپلای کړی دا ورته چې نو ازایلم میلو شوی دی او په هغې بنیاد باندې بیا شهریت ورته میلو شوی دی نو زمونږ پاکستانیانو ته اوس مسلې دا پیښ شوي دي چې دوی کله پاکستان ته راځي نو دوی دا کارډونه چې نو هغه بلاک شي ویزې ته اپلای وکړي په افغاني پاسپورټ باندې یا چې نو بهر ملکي پاسپورټ باندې کو هغه د یورپین دی او کو هغه د یونایټډ سټیټس دی او کو دا د کم یو ملک هم دی نو د دوی ټول کارډز بلاک شي او بیا چې نو دوی منډې سازي کړي ټول خاندان کارډونه یې بلاک شي نو دې دپاره چې نو دوه قسمه لارې دي یو لاره دا ده چې تاسو پاکستاني پاتې شئ او هلته دستاویزات چې نو هغې کې پلیس آف برث چې نو هغه پاکستاني کې بله لاره دا ده چې تاسو چې نو خپل شهریت چې نو هغه پرېږدئ او پاکستاني ریزیډنټ شئ نو په دې کې چې نو مونږ ډېر زیات کیسز وکړل او دا دوه لارې پکې راوتې دي او چې څوک هم دا مسلې فیس کوي هغوی ته چې نو زمونږ هر یو سوشل میډیا پلیټ فارم چې نو هغه کولو دي او مونږ چې نو دې خلکو له به مونږ قانوني مشوره ورکو او د دوی چې نو دا مسلې چې دا به مونږ انشاءالله حل کوو څه سوالات وي تاسو چې نو مونږ ته انباکس کولی شئ او مونږ به تاسو دا مسله چې نو انشاءالله حل کوو ډېره مهرباني السلام علیکم